اول ورځ ما یو آرټیکل کتو یو مسلمان لیکلیو هغه وی دا 250-300 کاله زمانه تیر شوه او برطانیه او امریکا داخل کوم ته وایي چې جهاد مکوي جنگ مکوي په جنگ کې تاوان دی د کفر او د اسلام په منځ کې مسلمانانو خپل منځ کې نه د کفر او د اسلام په منځ کې جنگ کول دا تاوان دی امریکا په 1700 کې جوړه شوې ده او د 1700 راواخله تر نن تاریخ پورې هغه په جنگونو کې انوالو ده ډایرکټ او انډایرکټ خو لیکن امریکا کمزوري نشو امریکا ورځ په ورځ نورم طاقتور کیږي او د امریکای نه بغیر زموږ د مسلمانانو بل چاره نشته زموږ د مسلمان ملک اسرائیل په 1948 کې جوړ شوی دی او د 1948 نواله تر نن تاریخ پورې په دنیا کې خونریزي کوي خو اسرائیل چرته کمزوري نشو نور هم طاقتور کیږي موږ مسلمانان د 200 کالانه په دې فلسفه کې چې جنگ کې تاوان نه جنگ نکو او موږ جنگ نکو لہذا موږ بیا هم کمزوري کیږو مطلب مې د خبرې دا دی چې مسلمانان نو طرف چې کله په مسلمانانو باندې د الله د طرف نه جهاد فرض شي او دی جهاد اونکړي دی کمزوري کیږي او کله چې جهادو کې الله ولا قوت ورکړي طاقت